بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء. زمون چې دا کومه مسله راغلې ده د بجلی، نو دا د اوس نه ده چې مونږه په خبره د باندې پوه شو. نو په ډسټرکټ چارته ده کې مونږ ته دا ایشو راغلی د بجلی. اصل کې زه به درته داسې ووایم چې زه خپله مري ته تللی یم، همدا بجلي ده. په مري کې 1 ګنټه بجلي نه ځي. هلته زما څلور شپږ کورونه دي، رشته دار مې دي. 28 دن ما تېر کړي دي په داسې ګرمۍ کې، خو بجلي نه راتلي. او بلونه چې ما وکتل نو د ټولو نه های بل چې کوم دی هغه 480 روپۍ راغلي، او پخلي چې کوم دی هغه په هیټرو باندې کول. د دې نه علاوه زه دیر او سوات بره اخري غرونو ته تللی یم، په تېر ژمي باندې که تېر ژمي والو او که د هغې نه هغه مخکې ژمي والو، نو دومره واورې شوي دي چې د هغه واورو هغه تاثر اوس هم په سیندونو کې را روان دي. مقصد مې دا دی چې اوبه ښې ډېرې دي، نو چې کله اوبه ښې ډېرې نو بیا به بجلي هم ښه ډېرې. د بجلی چې زمونږ به یا پیدا و یا به پیدا نه و، په دغه ټایم کې چې زمونږ خیبر پښتونخوا کومې معاهدې کړي دي، نو هغه زه وایم ټیک بني، ځکه چې هغه زمونږ د بجلی د پوزیشن ته تاسو وګورئ. ټایم خو ډېر نه علم، خو لکه زمونږ چې کوم دا تاجر تنظیمونه راغونډ شوي دي، نو الحمدلله ستاسو عمره طاقت خو قوت دا د بل چا سره هم نشته. تاسو خو ټیک ټاک د دې پلیټ فارم نه ورته ډیډلاین ورکړئ او ټیم ورته ورکړئ، همدې و اپډیټه چې تاسو خپل قابلیت درست کړئ. او که چېرې داسې ونه شو نو بیا احتجاجي کیمپ هم ولګوئ په دې ډسټرکټ 4 سده کې. او د دې نه علاوه په هغه احتجاجي کیمپ کې ولې د 11 بجو نه پس ټیم ورکړئ، او د ټیم نه پس ورشئ دې و اپډیټ ته تالې واچوئ. نو انشاءالله تعالی چې زمونږ د بجلي دغه حل دی، ځکه دیو کې خو حیا شته نه. که تاسو جماعت اسلامي ته وګورئ، که تاسو دې خوا ANP ته وګورئ یا مشترکه نورو پارټو ته وګورئ، دوی هغه ورځ ورغلي دي او په خپلو دفترو کې څومره بې عزته کړي دي. د دغه بې عزتۍ نه پاسه چې دوی لوډ شیډینګ کړي، نو دوی کې د سره حیا نشته. نو چې حیا په چا کې ني، نو تاسو اوس راپاسې خو طاقت قوت د سره تاسو سره دی، او د ټولو ټریډونو مشران د سره دي. که بازار تاسو 15 ورځې بندوئ 15 ورځې سره بندوي، که هفتې بندوئ هفتې سره بندوي، که احتجاج کوئ که هړتال کوئ، چې څه قسمه کوئ، الحمدلله زمونږ ټول ټریډونه به تاسو سره ولاړ وي شانه بشانه. په یو پلیټ فارم به د نه وروستو نه وي، خو تاسو خو ټیک ټاک میسیج ورکړئ. او بیا چې کوم مشاورتي کمیټي جوړه شي هغوی ته وایئ په ټیبل ټاک باندې تاسو سره بیا دوکه ونه کړي. همدې چوک ته احتجاجي کیمپ ته به یې راغواړئ، او د دغه ځای نه به موږ ته میسیج جاري کړئ. او هېڅکله به ورسره په دې باندې کمپرومایز مه کوئ چې 2 ګنټې به وي او 2 ګنټې باندې ښه ټیک ټاک بجلي به راکوي او ښه ټیک ټاک پیسې ولې ورکوو، او تاسو ورسره کښېنئ. زمونږ چې کومه دا سیټي ده دا به ولې د 1 میاشتې موږ ایډوانس هم ورکوو. دلته داسې د غلا څه خبره هم نشته چې موږ غلاګانې کوو. او 40% زمونږ یو مشر خبره وکړه چې دغه موږ سولرې لګولي دي، نو د سهار د 7 نه واله د مازدیګر د 6 بجو پورې خو موږ سره بجلي استعمالونه. او په دې کې چې کوم د سولرو وسته چا نه کېږي، نو د هغوی دپاره تاسو راپاسئ. او بل د شپې چې کومه مسلې دي، نو په بجلي باندې ښه ټیک ټاک فیصلې وکړئ او ښه کلک ودرېږه. موږ د سره ښه کلک ولاړ یو. والسلام.